सूरे अनफाल नहम सिपारा आयत नंबर 23। सूरे अनफाल नहम सिपारा आयत नंबर 23। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम ख़ैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ वहुम मुअरिदून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युह्यीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। वत्तक़ू फित्नतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुम अन्नास फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिहि वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनू अल्लाह वर्रसूल वतख़ूनू अमानातिकुम वअंतुम तअलमून। वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वइज़ यमकुरु बिका अल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़्रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वइज़ क़ालू अल्लाहुम्म इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाइ अव इअ्तिना बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरे अनफाल नहम सिपारा आयत नंबर 23। उसदी ज़ैना अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम
او کچره معلوم وی الله تعالی تا چې پدې کې خیر او پدې کې طلب د حق چې دی اغشته دی نو خیر لاسمعهم خامخا اورولی به ودیتا یا مطلب دار چې الله جل شانه بری ته توفیق دو حق د قبولولو به الله ورکړو ولو اسمعهم او کو واوري الله تعالی دیتا لتولوا پداسې حال کې چې خامخا دی به مخ واړی وهم معرضون او دی به همیشه مخ اړون کی وي اوس دی ځای کې ولو علما چې دی نو دا پوهې ته وایي د الله تعالی په باره د خیر کې دا کنایه ده د وجود د هغې نه ځکه چې موجود وي نو الله تعالی به په خامخا عالم وي نو حاصل د دې جملې دا دی که چېرې موجود وي په دې کې طلب د حق نو اورولې به الله تعالی دی ته په افهام او په تصدیق سره ځکه چې په انابت سره هدایت حاصلیږي او دا جمله چې دی نو دا جواب د سوال دی یعنی که سوال وشي چې سره د دې نه چې دی سم او بکم دی لیکن الله تعالی د دې ته اسما د پوی ورکی چې دا سم او بکم دی دا ګونګیان دی او دا کان دی نو الله جل شانه دې چې نو دی ته یعنی سما او اسما د پوی دی چې نو دا الله ورکی نو جواب دا دی چې په دې کې انابت نشته دی ځکه بیا دی ته فهم چې دی نو دا پوهه دی ته نه حاصلیږي چې په دې کې انابت نشته او که په دې کې انابت موجود وي نو بیا به چې دی نو دی ته به پوهه به الله تعالی ورکړې وه ولو اسمعهم دا جواب د یو بل سوال دی او سوال دا دی چې دی اگر چې په حال د ضد او عناد کې دي لیکن الله تعالی دی وته واوري کنه مطلب دا دی چې دی په ضد او عناد کې دي نو الله تعالی دی ورته واوري نو جواب وشو چې په داسې حال د عناد کې ورته یعنی که واوري نو بیام دی به مخ ګرځي نو معلومه شوه چې په دې آیات کې دواړه جملې دا مستقلې دي صغرا او کبرا هغه نه دي نو فرمایي ګوره ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم اوس که الله تعالی دی ته خامخا دا حق چې دی دا دی ته وامرئ خو په دې کې بیام چې دی نو هغه خیر هغه پکې نشته نو دې نه معلومه شوه الله فرمایي چې په دې کې ماده او په دې کې چې دی نو زید انابت هغه موجود نه دی چې هغه موجود نه دی نو د دې وجې نه الله جل شانه چې دی نو دی ته د حق د قبولیت او د حق د اورېدو چې دی د هغې توفیق نه دی ورکړی بیا ورپسې آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اے ایمان والو حکم قبلوی د الله تعالی او د رسول اذا دعاکم کله چې رابلی تاسو یعنی کله چې رابلی تاسو هغه څیز ته لما یحییکم چې ژوندي کوي تاسو یعنی هغه چې د جهاد دی اوس دې ځای کې دا دریم قانون دی او دا دریم قانون د جهاد دی او حاصل د دې دا دی چې د جهاد پرس کېدلو په وخت کې نفل کارونه پرېږدئ او په جهاد کې تاسو خامخا چې دی دا شریک شئ او دلیل په دې باندې حدیث د بخاری دی د ابو سعید بن المعلانا روایت ته هغه وایي چې ما په جماعت کې نفل چې دی نو دا ما کول ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یعنی ما نفل کول او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام आवाज وکړو
لیکن ما اجابت اونک چې د مانځنه فارغ شم نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترالم او عذر می ورته پیش که چې ما مونځ کو نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې تا دا آیات نه دی اورېدلی. نو د دې نه معلومه شوه چې د فرض کار دپاره هر نفل پرېښودل چې دي نو دا ضروري دي. لکه مثال یو سړی نفلو ته ولاړ دی او د نیت تړلی دی او ده ته مور آواز وکړو چې ای پلاني راشه دی خوا نو دی به دا نفل ماتی او مور له به ځي. ځکه د مور حکم چې دی دا فرض دی او نفل چې دی نو دا به دی دوباره بیا کوي خو لیکن د مور حکم چې دی دا به اول مني. نو دغه صحابي دغه روایت په بخاری شریف کې هغه راوړی دی. ابو سعید ابن المعلا چې دی نو هغه وایي چې ما په جماعت کې مونځ کو ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آواز وکړو او چې کله یې راته آواز وکړو نو ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ووی چې کله مونځ نه فارغ شم یا رسول الله ما مونځ کو. پیغمبر علیه السلام وفرمایل ولې تا دا آیات نه دی اورېدلی؟ تا دا آیاتو یعنی دا تا نه دی اورېدلی؟ نو ما ووی یا رسول الله ما نه دی اورېدلی. د دې نه معلومه شوه د دې آیات نه چې فرض کار دپاره یعنې هر نفل پرېښودل چې دي نو دا څه دي دا ضروري دي. لما یحییکم مراد د دې نه جهاد دی. مراد د دې نه جهاد دی ځکه چې هغه سبب د ژوند دی او دغه شان د دې نه مراد قرآن کریم او سنت دي ځکه چې هغه هم سبب د حیات دی. او بعضې علما وایي چې مراد د دې نه علوم دینیه دي او صحیح عقیده ده او ایمان دی او جهاد دی. لما یحییکم نو دې نه مراد جهاد دی ځکه چې هغه سبب د ژوند دی. مجاهد چې دی د الله په لاره کې شهید شو دی د همیشه دپاره چې دی نو دی ژوندی دی. او دغه شانتې د دې نه مراد قرآن کریم او سنت دي ځکه چې هغه هم سبب د حیات دی. او بعضې علما وایي چې مراد د دې نه علوم دینیه دي چې دا هم سبب د حیات دی د ژوند دی. او صحیح عقیده چې دی نو دا هم سبب د ژوند دی. ایمان او جهاد دی. نو بیا فرمایي لما یحییکم دې دپاره چې تاسو یعنی هغه څیز ته چې ژوندي کوي تاسو یعنی جهاد. واعلموا پوه شئ ان الله یحول بین المرء بېشک الله تعالی حایل کېږي په منځ د سړي او زړه د ده کې وقلبه په زړه د ده کې وانه الیه تحشرون او خاص تاسو به دې الله ته جمع کولی شئ. یحول بین المرء وقلبه د پردې اچولو نه مراد دلته کې مهر لګول دي. لکه بل ځای کې الله فرمایي ختمه او طبعه. هلته د مهر نه مراد چې دی ختمه او طبعه دی او دلته ترې نه مراد چې دی یحول بین المرء. نو دا قول د امام مجاهد او د امام ضحاک ته هغوی وایي چې دا عام دی یعنی د مؤمن او د معصیت او د کافر د او طاعت په منځ کې دا حائل او مانع دا پیدا کوي. نو فرمای وعلموا پوه شئ ان الله یحول بین المرء وقلبه وانه الیه تحشرون او خاص دی الله ته به تاسو څه کیږئ تاسو به جمع کیږئ. یعنی دی الله ته به تاسو جمع کیږئ. نو فرمای یحول بین المرء وقلبه یعنی الله تعالی حائل کیږي یا پردا چې په مابین د سړي او د زړه د کې. نو یا خدا دې چې الله تعالی د اجابت په برکت سره یعنی مومن بنده ته کفر او معصیت نه هغه چې دنو د هغه پریدي او د په منځ کې یو پرده راشي او لہذا چې دنو د سو کې د ایمان طرف تراشي او کفر دې پریدي. او بیا ورپسې آیات کې فرمایي
آیت نمبر 25 اللہ فرمائی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین اوزان بچ کی پا جہاد کولو سرا لا تصیبن الذین دا سے عذاب نا چی انرسی ظلمو ظالمانو تا منکم ستاسونا خاصتا یوازی وعلمو پوشی ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب اللہ سا عذاب ورکون کرے. اس دا دیز ہے کہ دا آیات چرے دا عطب تے پا استجیبو باندی او دا ترغیب دا جہاد تا که پا جبی سروی او که پا توری سروی او یا که یر دا عذاب دا پا وقت دا پری خودو دا دی جہاد کی نو گورا حاصل دا دی دادے چی کل پا یوزائی کی گناہ کیگی او نور خلق داغی منع انکی نو عذاب دا دنیا با پا طولو بانی بیا رازی پا طولو باندی نو دی بارا کی بیا دیر احادیث علامہ ابن کثیر اغی ذکر کری دی او دا آیات دا مفہوم نا دا خبر معلوم دا چی دا جہاد او دا دعوت دا حق دا پکولو دا عذاب دنیاوی چی دے نو اغا سبب سشے دے جہاد دے و دعوت دا حق دے. کچری پا دنیا کی دعوت دا حق چی دے دا ختم شی پا دنیا کی چی دے نو جہاد دا ختم شی نو بیا پا دی سر چی دے نو عذابون دا ند پکیگی نو اللہ جل شانہو فرمائی چی کل زما دا دین دعوت اغا شروعی نو عذابون چی دی دا بتاسو نا ختم وی پتاسو بانی با عذابون نرازی نو فرمائی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا وعلموا پوشی ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب یعنی سا عذاب ورکون کے دیں. بیا اور پسی آیات کی اللہ فرمائی وذکروا یاد کئی اذ انتم آغا وقت چی کلا تاسو یعنی لگوئی قلیل لگوئی کمزوری وئی مستضعفون کمزوری کریشوی وئی فی الارض پزمکا کی تخافون یریدی تاسو ای تخطفکم الناس چی اوبا تختی تاسو دا پار خلقو فآواکم پس زیدر کو تاسو لا وعیدکم او قوی کلی منگا تاسو بنصری پا مدد خپل سرا. اس دے آیات کی ترغیب دے جہاد تا آیت نمبر 26 او اشارہ دے چی دادری انعامات دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا پچا باندی وی نا پاغ بانی جہاد پرز دے. آغا کم انعامات تی یو انعام چی دے آغا خپل زائی لکا مدینہ منورہ دویم دار چی امداد دا اللہ تعالیٰ پا ظاہری اسباب سرا لکا سنگ چی پا بدر کیو او دریم دار چی رزق حلال لکا غنیمتونا حلالول دی آیات کی دا شکر نمورات چی دا جہاد کول دی لعلکم تشکرون دا شکر نمورات دلتا کی آغا چی دنو جہاد کول دی تاسو شکر باسی چی تاسو جہادو کو او دا اللہ تعالیٰ پلارا کی چی دے تاسو اللہ قبول کری. نو گورا پا دی آیات کی دری انعامات آغای ذکر کرل دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا چی پچا بانی دا دری انعامات وی نو پاغ بانی جہاد چی دے آغا فرض دے. نو اول انعام اللہ تعالیٰ داو کو چی خپل زائی لکا مثال مدینہ منورہ دویم دار چی امداد دا اللہ تعالیٰ پا ظاہری اسباب سرا لکا پا بدر کی او دریم رزق حلال لکا غنیمتونا حلالول دی آیات کی اللہ دا دری انعامات ذکر کرل نو اللہ فرمائی تخافون ای تخطفکم الناس فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات او اللہ تاسو تروزی در کرلا یعنی من الطیبات دا پاکیزو سیزنونا لعلکم تشکرون دی دا پار چی تاسو دا اللہ سو کے شکر ادا کی دا اللہ شکریہ ادا کول پکار دی گورا کہ انسان یو نوڑای روٹای اخری نو پکار دار چی دے دا اللہ شکریہ ادا کی سنگ بادا کئی ولی چی دے یو نوڑای روٹای اخری دو رکاتا نپل بہو کی بیا بکین روڑای تا نا داغی دا پارا علماء چی دی اغی طریقی خولی دی. حدیث مبارک کے رازی چی یو سڑے روٹای تا کینی او دے یو نوڑای اخری او دے ہوئی چی الحمدللہ نو ددغی نوڑای حساب بد سرپرست دا قیامت باندی نکیگی
نو دا وګوره څومره اسانه خبره ده. هرې نوړی سره الحمدلله په مزه ویل، ځان سره اړه کې الحمدلله چې ما دا نوړی وخوړه الحمدلله. نو دا دې سره ویل دې دپاره چې ستا په زړه کې مطلب دا دی چې ته په زړه کې دا ووایې او ته د الله شکریه ادا کړي. نو الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما شکریه ادا کړه نو خامخا زه به تاسو له دا نعمت چې دی دا به دله سیوا کم، او که چېرې تاسو زما شکریه ادا نه کړه نو الله فرمایي ان عذابي لشدید، بیا زما عذاب چې دی دا ډیر زیات سخت دی. د الله عذاب ډیر زیات سخت دی. نو فرمایي چې ای یتخطفکم الناس، تخطف دی ته ویلی شي چې ټپس چې دی دی چورګوړي تختی، یا باس چې دی په خپله پنجه کې خپل ښکار چې دی هغه اوچت کی، دی ته یتخطفه تخطف دی ته وایي. تخطف څه ته وایي؟ دی ته وایي چې ټپس د چرګې بچي هغه تختی، یا باس چې دی نو هغه خپل ښکار په پنجو کې اوچت کی. لکه تاسو دا مارغان غټ غټ لیدلی که نه، روغ روغ دا اوسای او دا روغ انسان درلو مغه اوچتی، دومره طاقت الله ورکړی د باس پرې پنجه کې چې دی نو په دې کې الله دومره طاقت ایښی دی. او باس خو خیر دی علاقو کې نه و چې د پنجې کم ملکونو کې او د هغه قیمت ډیر زیات وي، هغه مطلب دا دی چې کروڑ او څه د پاسه کروڑ او دا د هغه قیمت وي. او دا دلته چې کم ګرځي نو دا خو څه الوګان دي، ټپسان دي، او څه چې دی نو هغه ګونګیان دي، او څه دي او څه دي، په دې کې ځان له 50 قسمه دي. عربیان د دې شي شوق کوي، نو هغه یې راوستي او داسې باقاعده دې له ځایونه جوړ کړي او د خپو نه یې تړلي، او یا بعضې دې علاقو کې داسې چې هغه کسانو سره یې د خپې نه یې تړلې، سر ته ولاده اغونته اچولې، نو د ده قیمت لږي، مطلب چې دی نو څه پکې په 1,00,000 روپۍ، څه پکې په 50,000، څه پکې داسې چې لکه مطلب دا دی چې هغه 2 لکه 3 لکه، دلته خو چې ډېرې 2-3 لکو پورې وي. خو دې کې بیا کوم قسمونه چې دي هغه ډېر ګران دي. او باز چې دی، باز دا شاهین چې ورته وایي، باز ورته وایي، دا خو په دلته چا لیدلی هم نه دی. نو دا یو ملک دی، اوس ما ته خو نوم یې رانه هیر دی، خو هغه ملک کې چې دی نو دا هلته کې شته دی. او بل دا دی چې د دې مارغانو دپاره هم دا خپل خپل علاقې دي، خپل خپل ځایونه دي، په هغې کې دا اوسېږي. لکه اوس مثال ټراوټ مهی دی، نو ټراوټ مهی ته دې اوبو ته لړه کا خو مري دی کې، که دا هر څومره یخې شي هغه پکې بیا مري. اوس دغه ټراوټ مهی چې دی نو دا په کوهستان علاقه کې په کمراټ کې چې کم سین را بهیږي، خالص واوره چې 15 منټه نه چې 2 منټه هم د په هغه اوبو کې نشي ودرېدی، دومره یخې اوبه او چې ودې لامبل نو کوکله به پروت وي. په هغه اوبو کې صرف دا مهی ژوند کولی شي. او دا مونږ ته هلته خپله یو کس ویلي وو، زمونږ هلته ملګري هم دي، شاګردان هم دي، او مونږ چې لاړو نو هغوی مونږ له دغه ټراوټ مهی ونیوه. خو دا دومره انتهایي ګرم مهی دی چې د کې ګرمایش ډیر زیات دی، ډیر زیات بې انتها. نو هغه ووایي چې دا کله حکومت دا میان راوستل او دلته یې پرېښودل، نو وی دا اول مطلب دلته سیندونو کې پرېښودل، بچي هغه مړه شو. بیا د هغې نه بعد چې دی نو د هغې نه بعد بیا د سوات په سیند کې پرېښودل، نو هلته هم چې دی نو هغه مړه شو. بیا چې کله کالام ته بوتلل، مطلب دا دی چې څه بچي هلته اوړل او هغې کې پرېښودل، نو هغې کې هغې نسل وکړو، هغه غټ شو پایې کې. او چې د دیر ته تلار شي کوهستان ته، خاص کوهستان ته، نو هغې کې دا ټول علاقې چې دي دا مونږ ته معلومې دي، دا مونږ کتلي دي. نو په هغې کې د کلکوټ او د تل نه بره، بس د تل نه بره چې دا کم سین را بهیږي تر کلکوټه پورې، دغه ځایونو پورې، دغه اوبو نه بره چې دی تر هغه کمراټ اخیري تر چترال سره چې د دې کم سر لګېدلی دی، او په دې کې بیا چې
د کمراټ کې بره لاړ شي هلته کې توره چینه او سپینه چینه ورته وایي. توره او سپینه نه ده، یو چینه ده خو یو ځای کې اوبه چې دی نو هغه تورې لکه دي سپینې خو ګټان دي پکې نو داسې تورې ښکاري، او بل طرف ته چې دي هغه سپینه تکې سپینې اوبه دي، هغې کې لاندې ګټې چې دي سپینې دي، نو په توره چینه باندې هغه مشهور دي. نو هغه ځای پورې بیا د هغې نه بره ځنګل دی، ځنګل نه بره چې ښه تقریبا داسې 3-4 غنټې سفر پیاده وکړي نو یو غټ میدان دی او پای کې دا واورې کېږي، دې ورځو کې دا واورې هلته کېږي، او بیا چې دی نو هغې کې چې کمې اوبه نو هغې د پاسه واوره وشي او هغه د یخ د وجې نه هغه اوبه هم واوره شي، نو بیا چې کله ګرمي ډېره سخته راشي نو بیا هغې کې رو رو چې دی نو هغه واوره هغه اوبه کېږي او لاندې دې سیندونو ته هغه اوبه راځي. په هغه اوبو کې چې دا مایع پرېښود نو دی هلته کې هغه غټ شو. نو او بل دا چې د دې په ښکار باندې هلته پابندي ده، او د ټراوټ مایع چې دی نو د کیلو په 5000 روپۍ کیلو دی هلته، 4500 5000 خو 4000 نه کم نه میلاویږي. نو او هغه علاقه چې دی هغه انتهایی یخم ده، خو که دا مایع دی هلته وخوړه نو بیا به ته بړستن هم نه اچوې هلته، دومره د شپې به دقه شان ګرځي، دومره سخت ګرمایش دی دې مایع کې. نو مقصد د خبرې مې دا دی چې الله جل شانه د هر علاقې د هر دغه دپاره لکه اوس مثال دغه میان دلته نشي پاتې کېدی، اوس دا مارغان چې کوم دی دا شاهین ورته وایي، دا باز ورته وایي، نو دا څیزونه چې دي نو دا باز چې دی نو دا جدا دی، شاهین جدا دی، او ټپس چې دی نو دا جدا دی، او نور هم دی کې ډېر نومونه دي قسمونه دي، خو دا به هغه څوک پیژني چې کوم مارغانو والی مارغه والا سره چې کېنې تا ته به د مارغانو کیسې شروع کړي، او په دې کې بیا څه تک تور دي، څه پکې سپین دي، څه پکې دا غړی چې دی نو توره ده، نو غړی چې دی دا توره ده، او نورې وزرې چې دي هغه د هغه خړې او سپینې دي یا برګې دي، زیړوالی دی پکې. نو دغه څیزونه او یا مثال پرې بعضې ویډیوګانو کې تاسو وګورئ دا باز چې دی داسې ورکته شي اوبو ته، او د اوبو د منځ نه مایع راوچت کي په پنجه کې، هغه مایع ډېر چې دی نو هغه خوځي راخوځي او تاویږي را تاویږي، خو د ده د پنجې نه بیا غورځېدی نشي. یا بعضې دا ویډیوګانې د عربیان ورکوي پای کې تاسو وګورئ پوره اوسای چې دی نو دی اوچته کې پخپو کې او هغه راړي، او یو ښکاري نه مې اورېدل وي دا باز چې مطلب دی چې ته دلته نه پرېږدي نو هغه 100 کیلومیټره یادو چې مطلب دا دی په دې کې هم دته دا ښکار چې دی انو دا دته ښکاري د خپل ښکار. او بله خبره دا ده چې دغه کم باز چې مونږ یادو مونږ د پښتو کې باز و شاهین ورته وایي، دا ټولو کې ګران چې کم دی نو دی داسې وړوکې ښکار هم نه کوي، لکه مطلب دا دی چې دا اوسای دا سوه شوه یا کونتره شوه یا مثال داسې بل څه دا هم نه وایي. او بله خبره دا ده وایي دی چې کله ښکار له لاړ شي او ښکار له ځي دا باز چې پرېږدي ښکاري پرېږدي او دی وویني چې هغه ځای کې مرغۍ ناسته ده نو وایي دی چې لاړ شي نو دی ورته ښکته کیني، او چې ځان مان ورته سیټ کړي او څنګه مطلب وروالوځي نو چې هغه مرغۍ څنګه الوځي دی په پنجه ووایي او ښکته یې رالړه کړي. نو دا بل خبره دا ده چې دا مې هم د یو ښکاري نه اورېدلي دي او دا مې د یو بل خاص کس نه هم اورېدلي دي. د کیمرې ایجاد چې دی نو دا د څه نه شوی دی، دا هم د دې باز د سترګې نه شوی دی. د باز د سترګې نه د په سترګه کې د کیمرې نه سیوا چې دی نو هغه دغه لګېدلی دی، دې کې میګا پکسل ورته وایي څه شی ورته وایي د موبایلو کې، نو هغه سیس چې دی هغه د باز د سترګې نه د هغې ایجاد شوی دی چې دی دومره لرې مطلب دا دی چې هغه ښکار دی راښکي ځان ته د ده نظر. او بله خبره مې دا هم د ښکاري نه اورېدلې ده
وی چې دې کله په ښکار باندې مطلب یو شی اوس ناست دی یو ځای کې اوسای ده یا مطلب داسې بل څه شی دی او د پې نظر ورواچو او مطلب د نظر پې ولګېده نو لکه څنګه چې ګیدړ چرګې ته وګوري او چرګه ځان له راپریوځي وی دقه شانتې هغه ښکار بیا نشي پاسېدی نه دنه تښتېدی شي نو الله فرمایي یتخطفکم الناس خبره تخطف نه چرته لاړه موږ پکې هم ګرځېدو کوهستان ته هم پکې لړو واپس به اوس راشو خپل سبق لا یتخطفکم الناس کله کله به پکې چکر د لم درکو ښه ګرځو به هم نو تخطف چې دی دا ټپس او دې ته وایي چې کله دا د چرګې بچي دی وتښتئ یا باز چې خپل ښکار په پنجه کې اوچت کړي ته تخطف ویلی شي حاجی بیا وایي فآواکم وأیدکم بنصره الله تاسو له یعنی قوي کړي تاسو په مدد خپل سره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله شکریا ادا کړئ ورپسې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون آیت نمبر 27 دا سلورم قانون دی د جهاد چې مجاهد لا اس قسم خیانت کول دانی دی جایز خیانت د الله سره د هغه په حکمونو کې زیاتې یا کمې کول او خیانت د پیغمبر سره د هغه سنتو خلاف کول او د امانتونو نه مراد هغه حقونه دي چې بنده پاغي سره مکلف دی خیانت مخالفت کول د حق دی په بیلوزای کول سره په پټه باندې او دا علامت د نفاق دی او دا سي امام راهب رحمت الله علیه په مفرداتو کې هغه ذکر کړی دي نه فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پوهیږئ بیا ورپسې وی والمو پوه شئ آیت نمبر 28 الله فرمای والمو انما اموالکم واولادکم فتنه پوه شئ چې بېشکه مالونه ستاسو او اولاد ستاسو دا امتحان دی څومره خلک نن چې د مال د وجې په امتحان کې پراته دي څومره خلک نن چې دی نو هغه د اولاد د لاسه په امتحان کې پراته دي آیت نمبر 28 دا علت د مخکې آیات چې خیانت کیږي نو د وجې د مال او یا د اولاد نه کیږي او هغه فتنه ده نو د مراد د فتنې نه دلته امتحان دی او یا سبب د پریوتو دی په ګناهونو کې لکه ګوره یو سړی دی مثال چې دی نو دا خیانت د دوو خبرو د وجې کیږي د مال د وجې یا د اولاد د وجې یو سړی دی هغه بچو له مال ګټي او راړي دی حلالي نه ګوري مرداري نه ګوري خو شی را جمع کوي بس راړي شی را جمع کوي او راړي نو دا سبب د پریوتو دی په ګناهونو کې او بل دا چې دی د بل مال چې دی هغه را پټوي پای کې دی خیانت کوي امانت کې خیانت کوي نو دا صفت په مالونو کې دا ډیر دی په نسبت د اولاد سره په سوره منافقون کې برازي او په سوره تغابن کې ذکر دی د دې وجنا په مالونه چې دی دای مخکې کړی دي چې په مال کې سړی خیانت دا ډیر کوي لکه تعالی یو سړی مال در کو پیسې درکړي او تا ته وی چېره دا تا سر زما امانت ته او ته پکې لاوای چې یعنی ته پکې لا دا خبره مو کې چې پرېږده مړه امانت ته پوه شي که نه په امانت کې خو زمان نشته او ته وایې چې بس قرضدار چا وجلی دی او مطلب دا دی چې هغه تا سره امانت یې ښه او ته ولګېدي او تا وی راشه مړه عمرې له ورشه بس بیا به ګورو ورسره نو یا مثال اوس تا سره چا مال کېښودو او د هغه مال تا ولګو پای کې تا خیانت وکړو او وروسته ورته ته وایې یاره خفه کېږم ما خو دې لګولي دي نو تعالی لګول نه وي درکړی امانت یې تا سره ایښی نو الله فرمایي واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه د اولاد د لاسه څومره خلک نن پریشان دي قسمه قسم تکالیفو کې قسمه قسم امتحاناتو کې خلک راګیر دي نو الله فرمایي ګورې دا دوه څیزونه ستاسو دپاره سري دا ګورې یعنی امتحان دی د فتنې نه مراد دلته امتحان دی کله کله د بچي د وجې سړی په امتحان کې هغه واچولی شي نو د خپلو بچو صحیح تربیت وکړئ ښه د خپلو بچو سم تربیت وکړئ
خپل بچی چې دي پخوا چې د مشرانو کم روټینو هغه روټین خپل کوي، نو ستاسو بچی به نه به آیس کی، نه به پوډرز کی، نه به چرس کی، نه به بل څه جوړیږي. خو مونږ مسله دا ده چې پخوا به چا ووي چې یاره ستا بچي داسې کار وکړو، نو تا به ورته وي چې یاره سپېړه وله ورکه، تا به وهلی ولته. نن که یو سړی غلط کار کوي او سپېړه دې ورکړه او هغه بچی کور ته راغی او پلار ته ووي، نن پلار ټوپک رالي، ښه تا ته یې داسې ووي، تا له یې سپېړه درکړه، به کوسۍ له درشي ولې دې ورکړه. داسې مې لیدلی دي چې خلک کوسۍ له راشي او مطلب دا دی چې ګیله وله راړي، تا زما بچي له سپېړه ورکړې ده، ولې دې ورکړې ده، د هغې نه جنګ جګړې جوړ شي او ورته وایي چې ښه کوي که نه، بس ښې کول ستا ورسره څه کارو. دا ښه کول ګورې دا یاد ساته، دا به وروستو ستا دپاره بیا ډېر چې دی نقصان به شي. او بیا کله پیرانو پسې ګرځي او کله یو خوا پوه شوې نو ویره وظیفه راکوي او زیه مې بد عمله دی. نو چې وظیفې کې نو په وخت وله دا تعویض وکړه که نه، دا تعویض دی که نه چې تی په مطلب چرته قرآن ته کینو، سبق ته کینو، انسانیت ورته وښیه، سړیتوب ورته وښیه، عقل ورته وښیه، ادب ورته وښیه، تپوس ترې وکړه تاله دا موبایل چرته و، کوم ځای نه دې راوړلی، دا رومیال دله چرته و، دا بالپین دله چرته و، دا ټوپی دله چرته وه، دا چپلې ستا پرون زړې وي نن نوي دي، ما پیسې نه درکړي، دا کوم ځای اخیستې دي، دا تپوس څوک کولی شي؟ په سلو کې 15 کسان به هم نن سبا اونه کي نشي کولی. تاسو غټې غټې موبایلې کور ته راوړي دي، هغه مو چې دی نو په کور کې ایښي دي، نو دا فتنې نه دي، دا یې نه فتنې نه جوړېږي. هر سهار چې پاس یو مصیبت به بیا راوتی، پوه شوې، هر سهار چې پاس یو مسله به. نو د مسلې نه ښه خبره دا ده چې د دغه بچو تربیت وکړئ، دغه بچو باندې رحم وکړئ، په دوی باندې ورحمېږئ، د دوی خیال وساتئ او د دوی چې دی نو دوی نه تپوس وکړئ بچې تاله دا موبایل چرته. کله مثال یو کس سره موبایل دی یا الک دی یا جینۍ ده، د هغې دا موبایل کله کله اچانک راواله، راړه بچې دا موبایل دی خوا کوټ کولاو کا کولاو کې وګوره دې کې څه دي دننه. نه نه نه، نن به لور به یو ګوټ کې پرتی، مور به بل ګوټ کې پرتی، زیې به بل ځای، پلار به ځان له په فیسبوک کې او په ټیک ټاک کې لګیایي. نو چې ټول ټیک ټاکران په کور کې یو ځای شي نو هغې نه به عالمان پیدا کېږي، خارې به تې عالمان پیدا کېږي. د خپلو بچو باندې رحم وکړئ، دا موبایل یې ترېنه لرې کوئ. د موبایل د لاسه چې دی نو دا ټولې فتنې خورې شوي دي. کله کله داسې وشي مثال یو ماشوم دی هغه سره موبایل دی، ستا پکې د کور تصویران دي، هغه ماشوم په دې نه پوهېږي چې مطلب دا موبایل دې نه شیرنګ څنګه کېږي، مطلب دا په دې کمنټ څنګه کېږي، او دی لګیا ګیلرای ته لړ شي هغه تصویر فیسبوک له لاړو، نو چې فیسبوک له لاړ نو که ته بیا ډېر ځان چې دی نو مطلب ډېر ځان پاک کې نو بیا خدا نه پاکېږي. یا مثال ټیک ټاک ته لاړو، دا نن سبا په ټیک ټاک باندې چې دا خلک کم کارونه کوي، هسې دا د سړیتوب دي، دا د انسانیت دي، دا مسلماني ده، دا انسانیت دی، دا لار د طریقه ده، دا ټولې غلطي دي. ګوره موبایل ښه شیم دی او موبایل غلط شیم دی. که د ښه دپاره د استعمال که خو تا دپاره فایده ده، او که د بد دپاره د استعمال که نو هم ستا نقصان دی، ستا په جولای کې به پریوزي د هر څه. نو دا د تاسو ته یو مینت درته کوم، یو زاری درته کوم، او چې دی نو یو نصیحت درته کوم چې د خپلو بچو نه دا موبایل لرې کوي، دا ترې لرې کوي. تاسو وګورئ پخوا دا نوي معاشره سمه وه، هر څه سم و. اوس به ټک چې کوم سړی کیني که په کمره کې 10 کسان ناست دي، 10 واړه به موبایل یې راوالي او خپل گپ شپ به پرېږدي او بس هر سړی به چې دی نو بس په بره به چې دی نو ګوته به خوځوي او په بره به چې دی نو روان کړی. نو دا شی دا ټیک نه دی. د دې موبایل د لاسه په دې دنیا کې ډېر ښه خلک، عزتداره خلک ګورې بې عزته شو. د دې موبایل د لاسه ډېر عزتداره خلک یې بې عزته کړل دې موبایل. نو دا موبایل یې لرې کوي. نن سبا څوک د بچي نه دا تپوس نه کوي بچې تاله دا پیسې چرته وي، چا درکړي دي، او چې دی نو لکه دا عادتونه به ته په خپلو بچو کې اچې، دا به ته ورته کښېنې، ته به د دوی تربیت کې. نو چې خانه مور یې ځان له هغه بړستني یو هلته ناست دی، هغه د بچي نه دا تپوس ته کوي، نو پلار وله مال وګټي او که مثال چې دی نو هغه د بچي تربیت وکړي. د بچي تربیت چې دی دا په مور باندې دی، دا په مور دی.
نو الته پلار غریب چې دی نو ټول ورځ مزدوري کوي چې ماښام راشي نو مور یې ورته وایي دغه نن دا کار کړو د نن داسې کړو د نن داسې کړو هغه مال ګټي مطلب دا هغه تاسو له روزي ګټي جامه جوړه پیزار دله کوي د کور کرایي ورکوي د بجلی بل ورکوي نو مور له دا پکار دی چې دا په کور کې ناستئ دوه لوښي یا وینځلي یا نه وینځلي او هلته چې دی نو ماشوم متیازې کړی او هغه ځای کې بیزې پچې کړی او هلته چې دی نو لوښي څښا پراته او چې دی نو ټوله ورځ مې وایي کارونه وکړه هسې مړه شوم وایي پوهېږي او ټک کار به یې نه کړی کومه ښځه چې دا خبره کوي دا ټک کار نه کوي پوه شه چې دا چې دی هسې بړستن ده نو خبره دا ده چې د دې خپلو بچو تربیت وکوي پخوا به میندو تپوس کو بچی پسې به پیچه کوله مدرسې ته به ولیږو جومات ته به ولیږه مدرسې جوماتونو خو مازم بدنام کړي دي هغې ته به ولیږه ورپسې بتله تپوس پې کو بچی له به داسې تربیت ورکړو چې هغه به دروغ نه وي نن سبا داسې ماشومان او دومره دروغ چې حیران بشي ورته په رڼاو سترګو کې به دروغ وایي نو خبره دا ده چې دا نظام زمونږ روان د دغې د وجې دی نم وظیفې ته ضرورت شته او نم چې دی نو مطلب دا دی چې تعویض ته ضرورت شته خو صرف او صرف چې دی د خپل بچي تربیت د اوس نه سم وکړه بعضې ماشومان مونږ وینو په ایمان مونږ ورته وپسخېږو مونږ ورته حیران شو د هغوی پلارانو میندو او د هغې نه پته لګي چې د دې ماشوم مور د ده تربیت کړی دی د تربیت د مور پته ګوره د ماشوم د تربیت نه لګي نو دا بچی داسې هم نه دي چې مطلب دا دی چې د چا لس یې د چا دولس یې چا پنځلس او تربیت پکې د یو هم نه عالمان به ترې نه جوړې حافظان به ترې نه جوړې ډاکټران به ترې نه جوړې انجینیران به ترې نه جوړې هغه ماحول به بچي ته په کور کې ورکې نو زمونږ سی په کور کې مور پلار هر ټایم مشتي ګریواني یو بل سره نو چې کله هغوی یو بل سره مشتي ګریواني نو هغه اثر چې دی هغه په بچو باندې وشي نو بیا بچي چې هغوی ته وګوري چې دا زمونږ مور پلار خو جنګ کوي نو جنګ خو زناور کوي انسانان خو نه کوي نو هغه اثر په چا باندې وشي هغه په بچي باندې وشي نو هغه بچی بیا سي هغه ذهني شکار شي اوس په دې نه پوهېږم چې دا پلار مې په حق دی او که دا مور مې په حق ده نو کله چې مور او پلار د بچي مخکې داسې حرکات او سکنات وکړي د هغه بچي ذهن غلط شي نو دی وجې نه د مور جولی چې دی نو دا لومبی مدرسه ده د ماشوم دپاره چې د دې نه د څنګه تربیت حاصل که مخکې به د همداسې ځي بیټی م خپل بچي مه پرېږدئ نن سبا وګوره هلکان د شپې تر 11 12 به ګرځي ټوله شپه چې دی نو هغه به ټیک ټاک یې به کوي پبجي به کوي بل به کوي د دنیا ګیمونه روتي دي مونږ خو پکې دغه یو پیژنده چې نومونه به یې خلکو ډېر اخیستل او ډېر مشهور شوی و انو دغه به کوي او چې د سهار بانګ ووایي نو سړی به په ځان باندې څادر راټیټ کړي اوده به شي سهار مونځ ټیم راغی هلته مؤذن اذان وکړه چې الصلاة خیر من النوم او دلته سیب په ځان باندې څادر راواچو اوده شه ښه مزیدار او څه چل دی حضرت صاحب ودرې ټوله شپه یې والې ده ولې تهجد یې کړي دي او دی به بیا سحر چې دی انو دی به سبا که خیر انشاءالله 2 بجې پاسي هغه ذهني بیمار شي د هغه مازغه چې دي نو هغه الټه شي ګډوډ شي نو بس بیا کله وایي په د پیریان ناستي پیری میری نشته ها پوه شو که نه او بیا پیریانو دمونو پسې ګرځوئ کله وایي پیری دی او کله وایي دیو دی او کله وایي چې دی نو زمونږ استاد به خبره کوله وي کله بیا وایي چې یاره دا چې دی نو د څلوېښتای کې کلمو ته دننه شوي دي او دا چل پکې شوی دا چل پکې شوی نو خبره دا ده چې د خپل بچي تربیت سم وکړه دنه دغه څیزونه لرې کا دا وخت د تعلیم دی دا د موبایل نه دی دا د موبایل نه دی دا د ټیک ټاکو نه دی دا د وټسپونو د فیسبوکونو او دا نور او دا په بل ورځ راته یو کس خبره کوله وی مولانا صاحب داسې یو څیز راوتی دی چې هغه ته را ډاونلوډ کړي انو یې که به ته داسې ګوته به پرې ګرځې بره به ځي او هغې کې به تا ته د هر ملک چې دی تا ته هلکان جینکۍ بوډاګان دا به مخې ته راځي چې مطلب دا دی ته وایې یاره زه د سره خبرې کول غواړم بس هغه سره خبرې کول لګیا یې که مثال هغه سره ستاړه نه غواړي بس هغه کټ کړ ډیلیټ کړه نو مخکې ځه بل به راځي بل به دا اوس دا کم لکه دغه راووته دې ته لږ سوچ وکړه اسرائیل او چې دی نو یهود او نسوارا هغوی د مسلمان عزت پسې لګېدلي مسلمان عزت تار تار کول غواړي
او دا واحد ګورې په دنیا کې یو پښتون داسې قوم دی چې دا پښتون داسې قوم دی چې دی په دین باندې ډېر کلک دی. مه کوئ دا دین نه ګورې خویږو دی نه موږ بل طرف ته روان یو. نو د خپل بچو چې دی نو اصلاح وکئ او په دی باندې رحم وکئ، د خپلو بچو تربیت وکئ. خپلو بچو سره تر 14 کالو پورې چې دی محنت ورسره وکئ، هغې نه پس 18 کالو پورې ورسره محنت وکئ، بیا یې پرېږدئ، بیا به دی اکه روټین باندې رواني. او دا لږ وخي د 10 کالو تر 18 پورې دکه وخت چې دا لږ ګراني د هلک یا د جنۍ چې مطلب دا دی د تربیت پکې دا ګراني. نو الله دې مونږ تاسو ته پوه راکړي او الله دې مونږ او تاسو په دې خبرو باندې چې مونږ ړپې اوبه وڅکي او مونږ د خپلو بچو تربیت شروع کړو. مونږ هم ستاسو په بچو باندې خفه کېږو چې دا رستو دا نشیان تماشیانې وینو او د ایسیانې وینو او د کلي او د علاقې او د محلې دپاره ناسور ګرځي. نو بس زمونږ له جاړي بیا داسې خلکو ته چې دا اوس وګوره لکه خو ښکلی ځوان به یې نشې تماشې به کوي. دا ښه خبره نه ده، دا بالکل ښه خبره نه ده. نو اوس نه چې دی سم تربیت چې وشي نو بیا به نشې تماشې به نه کوي، تبا خوشحالی او چې دی نو زیه به دی یا به ډاکټري یا به انجینیري یا به بل سی مثال چته به حافظي چته به عالمي. دام نه چې ټول حافظان عالمان کا، دام نه چې ټول ډاکټران کا، نه څه عالمان کا، څه حافظان کا، څه قاریان کا، څه انجینیران کا. څوک به دنیا ګټي، څوک به آخرت ګټي، څوک به څه کوي. پوهېږي دا ټول د دنیا نظام په دې روان دی. ښه جي ترجمې ته وګورئ. ولو علم الله او کچرې معلوم وی الله ته فیهم په دې کې خیرن څه خیر لاسمعهم نو خامخا یعنی اورولې به ودی ته. ولو اسمعهم او کچره اورولې وی دیتا لتولوا نو خامخا مخ باړولې ودی وهم مورزون او دی به همیشه مخ اړون کړي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو استجیبوا حکم امنی لله د الله وللرسول د پیغمبر علیه السلام اذا دعاکم کله چې رابلی تاسو لما هغه څیز طرف ته یحییکم چې ژوندي کوي تاسو. یعنی وعلمو پوشی ان الله بیشک الله تعالی یحولو یعنی حائل کی پردا چی بین المرء پمنز د بندا وقلبه او د زړه دا کی وانه او دا چې بیشک الیه خاص دا طرف ته تحشرون تاسو به جمع کول شي. واتقوا یریږئ فتنه د هغه بلا او د مصیبتنا لا تصیبن چې نه برسي الذین آچات ظلمو چې ظلم کړی منکم یعنی ستاسونا خاصتا یوازي. وعلمو پوشی ان الله بیشک الله تعالی شدید العقاب یعنی س عذاب ورکون کې دی. واذکروا او یاد کئ هغه وخت اذ انتم قلیل مستضعفون کله چې وی تاسو لږ کمزوري کړی شوي فی الارض پزمکه کې تخافون یعنی یریدلی تاسو ان یتخطفکم الناس چې او به تختی تاسو د پاره خلق فآواکم الله ځای درک تاسو ته وایدکم او کلک کړی تاسو بنصره په مدد خپل سره ورزقکم من الطیبات او رزق درک تاسو ته د پاکو سیزونو نه لعلکم دې د پاره تشکرون چې تاسو شکر گزار شئ. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تخونوا الله مکوی خیانت د الله والرسول او د پیغمبر سره وتخونوا اماناتکم او مکوی خیانت د خپل امانتونو وانتم تعلمون حال دار چې تاسو خپويږئ. وعلموا پوشی انما اموالکم یعنی بیشک استاسو مالون و اولادکم او استاسو بچی فتنة یو امتحان دے. وان الله بیشک اللہ تعالی عنده داغ سرا اجر عظیم یعنی اجر دیر لوی دے. صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون دو ټولو گناہونه معاف کی. اللہ چې کوم صغیرہ کبیرہ گناہونه دي الله په ټولو باندې عفو کلام راکاږي. الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خیر دعاګانې کړې دي الله دا غي نه مونږ ته خیر راکړي. الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه واخلي الله دا غي نه مونږ ته پناه راکړي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله مشکلات هم حل کړي، پریشانۍ هم ختم کړي. الله چې مونږ سو وې سم واورېدل
په دې باندې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. الله کړه چا په کورونو کې پریشانۍ دي الله د ټولو پریشانۍ ختم کړي. الله کم نوجوانان بیلاری دي الله ټول په لاره باندې راولي. الله ټول دین طرف ته الله مایل کړي. الله چې کم په نشو تماشو کې اختری الله د هغې نه اړه تور کړي او دین طرف ته راولي. الله چې کم مور او پلار الله د بچو د وجې پریشان دي الله د هغې پریشانۍ ختم کړي. الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي، مشکلات هم حل کړي، پریشانۍ هم ختم کړي او مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله چې د چا څه قسم ضروریات دي الله د ټولو ضروریات برابر کړي. الله د ټولو مشکلات حل کړي. الله که چا کورونه ني الله هغې ته کورونه ورکړي. الله که چا کورونه وي الله پای کې ورته اتفاق اتحاد نصیب کړي. الله که چا په کورونو کې مشکلات حل کړي. الله که چا اولاد ني الله نیک عمل صالح اولاد ولا ورکړي. الله که چا اولاد وي الله قرآن خوانه دیندار لوی کې. الله قرآن خوانه دیندار لوی کې. الله چې چا موږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي نن پرون کې الله د هغه ټولو حوایج برابر کړي، مشکلات حل کړي، پریشانۍ ختم کړي، مصیبتونه تکلیفونه ترې نه لرې کړي. الله د قرآن کریم دا درس الله د خپل رضا سبب وګرځي. الله ته زموږ نه په دې باندې راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.